حجې باره کې مسلم شریف روایت دی چې یو سړی اراده کوي چې هغه قرباني د قربانۍ نیت یې چې کله 10 ذی الحجه میاشت راوخته نو بس دې بیا نکونه هم نه اخلي دې بیا وختم نه واړه کوي یعنې حاجیانو سره د مشابهت حاجیان هم داسې چې هغوی د غټ اختر په ورځ د قربانۍ قربانی نه شوه هغه پورې هغه سر نه کټه وخت نه علي نکونه نه هغه سره ځان مشابه ورپدې مشابهت الله رب العزت کله کله انسان له ډیر اجر ورکړي الله ته حاجی وخت د داغه غونته کار چې ستا وسنه کیږي الله ته پته ده کنه الله رب العزت ته پته ده چې ستا وس نشته تو سره ځان داسې مشابه کدلته کم اجر چې الله غل ورکی داسې وتعالى یو سړی اراده کوي چې زه به قرباني کوم ذل حجې میاشت څنګه روخیږي د اختر د غټ اختر نه لس ورځې نو دې بیا نکونه نه اخلي دې بیا وخت نه علي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا رنګ په دې کې بیا اعمال دي د 9 ذی الحجې یعنی د غټ اختر نه یو ورځ مخکې تکبیرات شروع شي تکبیرات التشریق ورته الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله د 14 ذی الحجې یعنی د غټ اختر څلورم ورځ د مازیګر مانځه پورې نارینه او زنانه داسې کوي ټول یو پیرا تکبیر ویل واجب دي یو سړی ځان له مونځ کوي یو سړی جمع سره کوي زنانه او که نارینه ده دواړه به الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر ولله دا رنګه مخکې روایت ذکر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دې 10 ذی الحجې هر شپه د ليله القدر د عبادت ثواب مطابق برابر ادمره مبارک روزي دي ذی الحجې چې دا زمونږ نه فضول تیری نشي یو سړی روزګار دی روزه دی پکې ونیسي روزه نشي نیوي ګرمي ده ذکر خو دی یا دا اشراق نوافل زیاتی دا خو دی پکې چې دا فضول تیری نشي الله به قسم خوړې ولا یان عاشر خلاصه د کلام او دا خبر لباب او نشول هغه دا چې دا روزي د ټولي دنیا د روزونه بهتر روزي د دې عبادت الله ته د نور روز د عبادت نه زیات بهتر د دې هر شپه د ليله القدر د عبادت د ثواب دې کې د 9 ذی الحجې د غټ اختر نه یو ورځ مخکې روزه د 2 کالو ګناهونه معاف کړي دې کې تکبیرات تشریق دي په دې کې د دې چې انسان اراده کوي چې هغه قرباني کوي نو دا میاشت راوخیږي نو کله د نه اخلي وخت ده الله رب العزت موږ لپاره